अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, नन ममुंगा द 9th क्लास बियोलॉजी बुक शुरू कऊं। सही ना? په 9 क्लास کې کله چې ماشوم 9 क्लास راشي ته هغه ته پر ټول نه کمپلیکیټډ بوک چې هغه سي ته بیولوژي بوک نو ان شاء الله مونږ به بیولوژي بوک ورلد ټو ورلد سټډي کوو. صحیح ده؟ ته هر یو لفظ به تاسو ته میننګ هم مکمل به درته پیپر لحاظ سره کم شیزونه امپورټنټ دی هغه به درته خیم. صحیح ده؟ او په پښتو کې به درته هر یو شیز ایکسپلینیشن کوم. نو تاسو به داسې کوئ چې هر یو لیکچر به ډېر غور سره اورئ. تاسو ته په هر لیکچر کې څه هم مسلې هغه به زه تاسو ته حل کوم. صحیح ده؟ نو یونټ نمبر 1 زموږ سره دی انټروډکشن ټو بیولوژي. صحیح ده؟ چلو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. فرست اف آل مونږ سره انټروډکشن ټو بیولوژي سټډي کوو. په انټروډکشن ټو بیولوژي کې مونږ فرست اف آل ته بیولوژي ډیفینیشن وایو. اصل کې د بیولوژي لفظ چې کوم دی دا زموږ سره د دوه لفظونو مجموعه ده، یعنی بایو او لوجي. بایو چې مطلب دی لکه بیولوژي زموږ سره د ګریک ورډ نه ډیرایو شوی ده، نو د بایو مطلب دی لایف یعنی زندگی، او لوجي مطلب دی لوگس یا لوجي مطلب دی سٹڈی کرنا. صحیح ده؟ نو بیولوژي به اوس چې مونږ څنګه ډیفینیشن کو د سټډي اف لایف از کالډ بیولوژي. تاسو چې اوس ذهن کې ځان لراسي کېته چې بایو مطلب دی لایف او لوگس مطلب دی سټډي، نو بیولوژي څه ډیفینیشن شو؟ د سټډي اف لایف زموږ سره بیولوژي دی. ها د بیولوژي دغه چې کوم دی ټرم چې کوم دی دا فرست ټایم چې کوم وو هغه کارل لینیس یو ساینټسټ وو، سویډش ساینټسټ وو. 1736 کې هغه فرست اف آل دا ټرم یوز کو ته بایولوژي. د بیولوژي زموږ سره درې میجر برانچز دي: بوټني، زولوجي او مایکروبیولوژي. بوټني کې مونږه پلانټ سټډي کوو، زوالوجي کې مونږه انیمل سټډي کوو او مایکروبیولوژي کې مونږه مایکرو ارګانیزم سټډي کوو. تاسو بوک ته ګوره پیراګراف ته. بیولوژي از دی ساينس اف لایف. بیولوژي زموږ څه دی؟ ساينس اف لایف دی. یعنی بیولوژي کې مونږه د زندګۍ باره کې سټډي کوو. څونه چې موږ سره لیوینګ ارګانیزم دي هغه پکې سټډي کوو. صحیح ده؟ The word biology is derived from two Greek words. Bio means life and logos means to study. The biology دا لفظ چې کوم دی کنه derived مطلب دی اخذ شوی دی، دا ته هغه ځینه راغلی دی. یعنی لکه بیولوژي لکه هر یو شی چې کوم دی کنه اوس مونږ یو ورډ وایو کیمستري، نو کیمستري هم زموږ سره دا ورډ چې کوم دی دا به ګریک زبان کې داسې استعمالو، دا بیولوژي هم داسې ګریک لفظونو کې به استعمالو. دا بیولوژي مونږ سره ته هغه ځینه راغلی دی، اخذ شوی دی. اردو کې ډیراوډ مطلب دی اخذ ہونا. نو ته دو ورډز نه اخذ شوی دی. کم کم دی؟ بایو، او بایو مطلب دی لایف او لوگس مطلب دی سٹڈی. In 1736 a Swedish scientist Carl Linnaeus for the first time used the word biology.
په 1736 کې पहले दफ़ा कार्लिनियस د بیالوجي لفظ इस्तेमाल को. The biology has three major division. The biology زموږ څه دي؟ درې major division دي. Botany, it is the study of plants. Zoology, it is the study of animals. Microbiology, it is the study of microorganisms. Microorganism مونږ هغه ارګانیزم ته وایو. مایکرو مطلب دی سمال او ارګانیزم ته وایي. نو مونږ په مایکروبیولوژي کې مایکرو ارګانیزم سټډي کوو، یعنی هغه ارګانیزم کم چې مونږ په خپل سترګو باندې نشو کتلی، ته مایکروسکوپ په ذریعه ګورو، هغې ته مونږ څه وایو؟ مایکرو ارګانیزم. په هغې کې مونږ سره وایرسز راځي، بکټیریا او فنجایز راځي. صحیح شو؟ نو تاسو به بیالوجي اوس پیپر کې تاسو ته راشي ډیفاین بیالوجي اینڈ اٹس میجر برانچز. تاسو فرسٹ اف آل څه وکئ؟ هیډینګ به ورکئ مینینګ آف بیالوجي. نو بیا ولیکئ د بایو means life and logos means to study. صحیح شو؟ یا داسې به ولیکئ یو paragraph پر اساس لیکئ the word biology is derived from the Greek word bio means life and logos means to study. صحیح شو؟ بیا به definition heading ورکئ biology is the science of life. بیا به هغې نه لاندې داسې ولیکئ 1736 a Swedish scientist Carl Linnaeus the pronunciation باندې لږ غور وکړئ Carl Linnaeus for the first time used the word biology. صحیح شو؟ تاسو ته به زه د پیپر طریقه هم ښیم لکه چې څنګه به تاسو پیپر کې یو کوېسچن ریپرزینټ کوئ. صحیح ده؟ او بیا به میجر برانچز آف بیالوجي بل هیډینګ ورکئ. صحیح شه؟ بوټني سټډي آف پلانټ، زولوجي study of animals, microbiology study of microorganisms. صحیح شو؟ microorganism بیا به example ولیکئ viruses, bacteria and microscopic fungi. صحیح ده؟ پوه شوئ تاسو؟ دا کوېسچن به تاسو ته په اکثر په شارټ کوېسچن کې راځي. نو بیالوجي فرسٹ اف آل به څه وکئ؟ کم هیډینګ به ورکئ؟ مینینګ هیډینګ چې ورکئ نو مینینګ کې به څه ولیکئ؟ The word biology is derived from two Greek words. Bio means life and logos means to study. صحیح شو؟ بیا definition. Biology is the science of life. بیا به یو لاین پرېږدی وبلیکئ چې in 1736 a Swedish scientist Carl Linnaeus چې دی دا به لږ شانتي مختلف انک والا پن باندې ولیکئ بلیک مارکر سره به ولیکئ. صحیح ده؟ for the first time use the word biology او بیا هیډینګ ورکئ میجر برانچز آف بیالوجي بوټني زوالجي او مایکروبیولوجي. ٹھیک شو؟ ها اوس زمونږ به څه کوم د بیالوجي نور کم برانچز چې دي هغه به اوس سټډي کوم. Biology is a fast growing field of science. Therefore, it is divided into many specialized branches for better understanding and convenience. The following are the main branches of biology. Biology مونږ سره څه دی؟ یو فاسټ گروئنګ فیلډ دی. صحیح شو؟ لکه ډیر تیزی سره په دې کې بیالوجي سره زموږ سره په دې کې ترقي کیږي، یعنی نور فیلډز بیالوجي کې روزي. صحیح شو؟ نو دې لپاره موږ څه کوو؟ بیالوجي په ډیر زیات برانچز کې ډیوایډ کړی دی. د څه لپاره؟ ته یو بیټر انډرسټینډینګ بیټر څه ده؟ بهتر طریقې سره چې موږ څه وکړو هغه انډرسټینډ کو. انډرسټینډ مین سمجھنا
एंड कन्वीनियंस, कन्वीनियंस आसानी ته وایي. صحیح ده. فاست گروئنگ مطلب دی یعنی تیزی سره څه کېږي. گروئنگ خو اصل کې بڑھنا ته وایي، بڑھنا ته وایي، خو دلته څه دی فاست گروئنگ فیلډ مطلب دی یعنی تیزی سره داسې کوي ترقي کوي، لکه نوې نوې شیزونه پکې هر ټایم ډسکور کېږي، نوې پلانټس او نوې انیملز یا داسې کم دغه چې دي میډیسنز چې دي دا موږ بیالوجي یو فیلډ دی فارماکولوجي هغې کې سټډي کوو. دا ټول داسې موږ سره نوې نوې شیزونه بیالوجي کې راځي. نو دې لپاره موږ ته هر یو دغه لپاره هر یو فیلډ لپاره بیا په دې کې څه کړی دی یو خپل برانچ دغه کړی دی جوړ کړی دی تر څو لپاره چې موږ هغه فیلډ چې دی هغه ډېر زیات ښه طریقې سره انډرسټینډ کو او موږ ته اساني په هغه فیلډ کې. صحیح شو؟ په دې سنټنس باندې تاسو پوه شوئ؟ ها اوس د فالوینګ آر د مین برانچز آف بیالوجي. دا موږ سره اوس دا نور برانچز آف بیالوجي به موږ اوس وایو. مورفولوجي، مورفولوجي اصل د بیالوجي زموږ سره یو برانچ دی. ګوره د مورفولوجي کې موږ څه کوو؟ فارم، سایز، شیپ او سټرکچر د ارګانیزم څنګه دی هغه سټډي کوو. صحیح شو؟ فارم موږ څه ته وایو؟ یعنی دا ارګانیزم څنګه دی، شکل یې څنګه دی، فارم هغې ته موږ وایو. صحیح شو؟ ته څنګه جوړ دی دا ټول هر څه پکې وایو. سایز پکې وایو د ارګانیزم څونه سایز دی. دلته پکې سایز څونه نه دی لکه تاسو پکې سایز ایډیشن هم وکړئ. صحیح ده؟ نو مورفولوجي پوه شوئ؟ مورفولوجي چې تاسو ذهن ته ډایرکټ راشي سټډي آف فارم، فارم راشي، هغې نه بعد سایز، شیپ اینڈ سټرکچر آف ارګانیزمز. مورفولوجي بس ستاسو ذهن ته څه راځي؟ فارم راځي، FORM فارم. صحیح ده؟ دویم نمبر زموږ څه دی؟ اناټمي. اناټمي انټرنل سټرکچر پکې موږ سټډي کوو د ارګانیزم. هیسټولوجي، هیسټولوجي موږ څه وایو؟ په هیسټولوجي کې موږ ټیشوز سټډي کوو. صحیح شو؟ نو اٹ از اسټډي آف د کمپوزیشن، structure and function of plant and animals tissue. histology اصل کې study of tissue ته وایي. صحیح شو؟ کو هغه ته animal tissue کو ته plant tissue کو ته بل داسې موږ سره ارګانیزم یعنی فنجایم موږ سره منټي سیلولر فنجایم دی ته هغې کې ټیشوز یي هغه کې سټډي کوو. نو هیسټولوجي اصل کې زموږ څه دی؟ سټډي آف ټیشو. بیا نو اوس دلته ورکړی تاسو ته به هیسټولوجي چې یادوئ څنګه به یادوئ؟ هیسټولوجي، هیسټولوجي ستاسو ذهن کې سټډي آف ټیشو of plants and animals is called histology. صحیح شو؟ یا کو بالکل د بک نه یادوي. نو کمپوزیشن یعنی جوړ شوی څنګه دی، سټرکچر ساخت څنګه دی، او فنکشن دا کار څنګه کوي، ټیشو د پلانټ او انیمل ټیشو څنګه کار کوي، په دې کې موږ دا سټډي کوو. هیسټولوجي باندې پوه شوئ؟ سټډي آف ټیشو ته وایي. فزیولوجي، فزیولوجي کې موږ لکه اوس د ارګانیزم مختلف قسم پارټس دي دا څنګه اکټیویټي کوي یعنی څنګه فنکشن کوي. فزیولوجي کې موږ څنګه فنکشن سټډي کوو تا ډیفرنٹ پارټس اف ارګانیزم. صحیح شو؟ تاسو د بک نه هم یادوئ، صرف تاسو ځان پوه کړئ. ګوره فزیولوجي تاسو نه هیر شي که نه څه نو فنکشن درته یادي، فنکشن یو لفظ دی تاسو ته یادي. نو سټډي کوو function of different parts of the organism. صحیح ده؟ او یا دا بک والا یاد کړئ چې یاد کړئ مې ډېره ښه ده. کو چېرته نه هیر شي نو څه دی؟ فزیولوجي فنکشن یا اکټیویټي سټډي کوو. نو فزیولوجي اوس بک ته ګوره ډیلز with the functions of different parts of the organism and activities occurring in them. صحیح شو؟ اوس امبریولوجي، امبریولوجي کې مونږ لکه
څه سټډي کوو امبریو. امبریو به تاسو مخکې وپېژنئ. امبریو څه ته وایم؟ کله چې ایګ او سپم رایوځي شي دې نه زایګوټ جوړ شي، زایګوټ بیا وروسته امبریو ته کنورټ شي. صحیح شو؟ نو امبریولوجي کې موږ څه کوو؟ deals with embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into a new organism. embryology کې موږ څه سټډي کوو؟ embryo سټډي کوو او هغه phenomena هغه عمل چې دا embryo زموږ سره څنګه جوړیږي او its development into a new organism او دا embryo زموږ سره نوی ارګانیزم ته څنګه کنورټ کیږي، دا ټول پکې مونږه سټډي کوو. ټیکسونومي مونږ څه ته وایو؟ نیمینګ سیستم ته وایو. صحیح شو؟ نو په ټیکسونومي کې مونږ څه کوو؟ ارګانیزمز لا نیم ساينټیفیک نیم ورکو او ارګانیزمز کلاسیفای کوو په خپل ګروپس کې او کلاسز کې د ټول کې مونږ څه کوو؟ ارګانیزم کلاسیفای کوو. ټیکسونومي زموږ څه شو؟ is the study of classification of organism. classification organism مونږ درجه بندي کوو. لکه چې دا زموږ سره مخکې به تاسو وایي که نه لکه دا ارګانیزم ته دی فیملی دی، ته دی کلاس دی، ته دی آرډر دی او دا سپیشیز ده. داسې مونږ څه کوو؟ ارګانیزم ډیوایډ کوو، کلاسیفای درجه بندي کوو لکه. صحیح شو؟ and their scientific names او organism لسکو ساينسي نوم ورکو. سیل بیولوژي ته سایټولوژي هم وایي. سایټولوژي. صحیح شو؟ نو سیل بیولوژي نوم نه ظاهر دی چې په هغې کې موږ څه کوو؟ سیل سټډي کوو او د هغې ارګانیلیز. تاسو مخکې کلاسز کې ویلي سیل دی موږ سره، په سیل کې بیا مختلف قسم ارګانیلیز وي، مایټوکونډریا وي، انډوپلازمیک ریکټیکولم وي، نیوکلیس وي، ګولجي بوډیز وي، دا ټول په دې کې څه موږ سره ارګانیلیز وي. صحیح شو؟ نو سیل بیولوژي سټډي اف سیل اینڈ دیئر ارګانیلیز. پیلنټولوژي فوسل ارګانیزم پکې سټډي کوو. فوسل ارګانیزم یعنی کم ارګانیزم چې زموږ سره ډیډ شوي، مړ شوي او هغه بیا سي ختم شوي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ فوسل ارګانیزم ورته وایو. نو از د سټډي اف فوسل او پاست ارګانیزم. پاست څه ته وایي؟ تیر شوي ارګانیزمز ته. لکه اوس زموږ سره ډاینوسور دی، نو ډاینوسور زموږ سره څه شوی دی؟ هغه ختم شوی دی، خو هغه کې موږ سټډي کوو ته هغې بونز کله دا ساینټسټ هغه بونز راولي، هغه سټډي کوي ته هغې نور لکه داسې وګوري پکې چې دی کم کرکټرسټیک وو، دی څنګه اوسېدو ته دا ټول هر څه پکې سټډي کوو. دغه برانچ آف بیولوژي ته موږ پیلنټولوژي وایو. صحیح شو؟ اوس په پیلنټولوژي کې بیا موږ سره ایکسټینټ من تیر شوي پلانټس او انیمل دواړه راځي. نو پلانټس سټډي ته بیا موږ پیلوبوټني وایو او پیلوزولوژي موږ ته انیمل سټډي ته وایو. صحیح ده؟ ګوره ورته تاسو چې کله هم سټډي کوئ که نه، نو زیات تر ټایم څه دی که نه تاسو امپورټنټ ټاپکس باندې ورکوئ. صحیح ده؟ اوس د برانچز اف بیولوژي امپورټنټ دي، خو داسې نه چې اوس تاسو ورته کښېنئ یو شی راټکوئ نو تاسو نه ډېر زیات ټایم والي. دا اصل کې ډېر زیات غټ کورس دی. نو تاسو به څه کوئ؟ ډېر زیات سلیکټیو سټډي به کوئ، فوکس سټډي به کوئ، چې کوم لکه ځینې شیزونه هغه به تاسو نشئ یادولی، دومره پوینټ ټو پوینټ، لاین ټو لاین نشئ یادولی. نو چې هغې کې تاسو ته مین لفظ پته وي نو خپله پسې یو سنټنس لیکئ. صحیح ده؟ یو نیم ټاپک په داسې چې هغه به تاسو ورډ ټو ورډ به یادوئ، نو هغه به زه تاسو ته بیا ویم. صحیح ده؟ اوس دا اوس برانچز اف بیولوژي امپورټنټ دي، خو په 9th کلاس ماشوم سي هغه نه پوهېږي، نو هغه پوره یو میاشت په برانچز اف بیولوژي باندې واړئ. داسې به نه کوئ.
لکه بس تاسو ته ما دا لیکچر زما د بار وګورئ بس تاسو ته برانچز اف بیالوجي یاد شو. صحیح ده. او کم امپورټنٹ ټاپک و تاسو ته ما ووایې ډیپینډ بیالوجي اینډ اټس میجر برانچز. نو هغه خیر دی که تاسو لږ غور سره ګورئ هغه وګورئ خو هغه هم اسان دی. ما درته څنګه وښودو هغه شانتې پیپر کې ولیکئ. اوس موږ سره دا نور برانچز دی دا موږ وایو امیونولوجي دی. نو امیونولوجي موږ څه ته وایو په دې کې موږ څه کوو امیون سیستم پکې سټډي کوو. امیون سیستم زموږ سره ډیفنس سیستم دی. ډیفنس د ارګنزم یعنی یو ډیفنس څنګه چې ته یو ملک ډیفنس سیستم داسې ارګنزم کې دننه یو ډیفنس سیستم چې کله داسې فورن باډي یعنی بهر نه یو داسې جراثیم راشي یا سور راشي او هغه زموږ جسم ته لپاره نقصان دیږي نو څنګه د زموږ جسم کې دننه یو سیستم دی هغې ته موږ امیون سیستم وایو. هغه اکټیویټ شي د هغې خلاف د هغې فورن باډي خلاف نو هغه زموږ څه دی امیون سیستم دی. نو امیونولوجي زموږ سره د بیولوجي هغه برانچ دی چې په هغې کې موږ څه کوو ډیفنس سیستم سټډي کوو. صحیح شو. نو تاسو اوس امیونولوجي به څنګه یادوئ تاسو به د برانچ آف بیولوجي which deal with the immune system. The immune system سره deal کوي. صحیح شو. immune system is the defense system of our body. صحیح ده. defense system زموږ سره کم سیستم دی کم کې چې زموږ باډي د فورن باډي خلاف اکټیویټي کوي هغې ته موږ څه ډیفنس سیستم وایو. یا دا بک والم یادولی شم. immunology deals with the body system of defense against disease causing microorganisms. صحیح ده. یا داسې لیکلی شي immunology is the branch of biology which deals with the immune system of the organisms or immune system is the defense system of the organisms. بس دا داسې هم لیکلی شي. entomology ذهن کې انسیکټ کې دی. study of insects is called entomology. genetics مونږه څه ته وایو جنیټک مونږه لکه اوس پیرنټ دی د پیرنټ نه کم کرکټر بچو ته لاړ شي هغه موږ څه شو دی دا جینز په ذریعه باندې ځي نو د دې سټډي ته موږ څه جینیټکس وایو. نو دلته اوس لیکل ډیلز وذ د سټډي اف ټرانسمیشن اف کرکټر فرام پیرنټ ټو آفسپرینګ. آفسپرینګ موږ څه ته وایو کم بچو ته وایي. صحیح ده. بایوټیکنالوجي یعنی بایوټیکنالوجي مطلب دی یعنی موږ څه کوو ارګنیزم دی هغه انسان ته پیدا لپاره استعمالو هغې ته موږ څه بایوټیکنالوجي وایو. بایوټیکنالوجي زموږ سره یو فیلډ دی لکه بایوټیکنالوجي کې بیا موږ څه کوو د مایکرو ارګنیزم استعمالو لکه انسان لپاره د انسولین چې کوم دی شوګر وال لپاره دا موږ د بایوټیکنالوجي په ذریعه باندې جوړ کړي دي. نور داسې ویکسین وي هغه موږ بایوټیکنالوجي په ذریعه جوړو یا انټي بایوټیک کې هغه موږ بایوټیکنالوجي په ذریعه باندې جوړو. لکه داسې ټول انټي بایوټیک نه خو ډېر داسې شیزونه چې هغه موږ ته بایوټیکنالوجي په ذریعه باندې استعمالو مایکرو ارګنیزم استعمال کو او ته هغه انسان ته پیدا لپاره استعمالو نو هغه فیلډ ته موږ څه وایو بایوټیکنالوجي ورته وایو. د بک کې اوس لیکلی سټډي اف د یوز اف ارګنیزم فار د بینیفټ پیدا ته وایي اینډ ویلفیر خوشحالی ته وایي اف هیومنټي انسانیت ته وایي. انوایرمنټل بیولوجي هغه برانچ اف بیولوجي کوم چې زموږ څه کوي ډیل وذ د interrelationship of organisms and their environment. Parasitology کې موږ څه پیراسایټ سټډي کوو. پیراسایټ زموږ سره هغه ارګنیزم کوم چې په بل ارګنیزم
کې دننه اوسیږي او هغه نه خپل خوراک اخلي، هغې ته موږ څه وایو؟ پیراسایټ ورته وایو. صحیح شو؟ پیراسایټ پوه شوې؟ نو موږ اوس پیراسیټالوجي کې څه سټډي کوو؟ پیراسیټالوجي کې موږ پیراسایټ سټډي کوو او آل اسپیکټس اف پیراسیټزم. سوشیو بیالوجي دا مثال دی is concerned with the social behavior of some animals such as human, bees, insects, etc. په دې کې موږ سوشل ارګانیزم چې زموږ سره کوم دي هغه دغه پکې سټډي کوو، بیهیویر پکې سټډي کوو. او فارماکولوژي کې موږ دا کم دا میډیسنز چې دي دا پکې سټډي کوو. نور تاسو خیر د بوک نه اس یو لاین وګورئ، زه تاسو ته څه ښیم لکه مین شی کم یو دی په دې کې، لکه اوس فارماکولوژي سټډي اف ډرګز and their effect on human body. صحیح شو؟ دومره تاسو لکه برابر دی. فارماکولوژي analyze the synthesis and breakdown biological activity and effects and delivery of drugs. صحیح شو؟ branches of biology مونږ نن سټډي کړو. نو ما تاسو ته څه ووایم، تاسو به اوس داسې نه کوئ چې اوس بوک ته کښېنئ او موږ سره دا 20 برانچز موږ ووایو د یو لاین دغه کوئ راټکوئ او دې باندې مو ستاسو ډېر ټایم والي. او د 9 کلاس ماشوم هغه آی کیو لیول هم دومره نه چې زر ورته یاد شي. ما ته پته که نه ولې چې موږ باندې خو دا ټایم تیر شوی دی. نو تاسو به څه کوئ؟ ایمینالوجي ده نو سټډي اف امیون سیسټم، بس داسې زر انټمالوجي، انسیکټ، بایوټیکنالوجي use of microorganism for the benefit and welfare of humanity، بس داسې یادوئ. ها ټول پیراسیټالوجي سټډي اف پیراسایټ study of parasite peko and all aspect of parasitism. بس چې تاسو پیراسیټالوجي نوم نه انډیکیټ ته څه دی؟ سټډي اف پیراسایټ وایي. and all aspects مطلب دی یعنی هر طرف نه چې مونږ څه دی پیراسایټ بیا سټډي کو. all aspect باندې پوه شوئ؟ هر طرف نه. نو بس برانچز اف بیالوجي زموږ سره ختم شو. ان شاء الله بل ویډیو کې بیا موږ لینکیج اف بیالوجي وذ ادر فیلډز اف سټډي کوو. نو تاسو داسې کار وکړئ چې نور کم داسې ماشومانان وي او چا چې ټیوشن وس نه کېږي نو تاسو ته پلیز دا ویډیو فارورډ کړئ. لکه چې د بیالوجي کې ځینې داسې ټرمینالوجي دي چې هغه ماشومان نشي ویلی، داسې پرونانسیشن چې هغه نشي ویلی، مشکل یې وته. نو او اکثر سکول کې مو ته داسې باقاعده نه ښایي. نو صحیح ده، بس تاسو دا لیکچر مسلسل ګورئ، ان شاء الله تاسو ته به ډېره زیاته فایده وي.